حضرت حباب رضی الله تعالی عنہ د دنه د حدیث مبارک را نقل به او فرمایل حضرت عمر فاروق صاحب ته په بازار اعمال کې مداشتا وي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ډیر اوږد منځ وکړ اوږد منځ وکړ نو بیا ته مونږ ته پوښتنه وکړه چې یا رسول الله تاسو دومره اوږد منځ وکړه دا ولې وی فرمایل چې ما دومره اوږد منځ وکړه ما د الله رب العزت نه درې دعاګانې وکړې دوه الله رب العزت قبول کړي یو دعا الله رب العزت نه قبول کړي وی فرمایل چې ما یو دعا د الله رب العزت نه دا وکړه چې یا الله زما امت دا په قحط باندې هلاک نه کړي وی الله رب العزت دا دعا قبول کړه او امت محمدیه صلی الله علیه وسلم دا قیامت د ورځې پورې په قحط باندې نه هلاکیږي خو بعضو ځګونو کې قحط راشي باران نه کېږي غله کمه شي دغه رنګې نور څه شاټ شي نه میلاویږي نو په بعضو ځګونو باندې به قحط راځي لیکن په ټول امت باندې به قحط نه راځي و یوه دعا مې د الله نه دا وکړه او الله دا قبول کړه دویمه دعا مې د الله نه دا وکړه چې یا الله زما په دې امت باندې داسې دشمن مقرره نه کړي چې دا ټول امت ختم کړي وی الله می دا دعا قبول کړه د قیامت د ورځې پورې به په دې امت باندې داسې قوم داسې کفار یهود دا به نه مسلط کېږي چې دا ټول امت ختم کړي بعضو ځګونو کې به دا جهادونه شروع وي لکه نن سبا فلسطین کې جهاد شروع دی د دې نه مخکې افغانستان کې و کشمیر کې جهاد شروع دی دارنګې لیبیا کې چچنیا کې دې کې جهادونه شروع دي لیکن په تمام امت باندې الله رب العزت د څوک نه مسلط کې چې دا تمام امت ختم کی وی الله می دا دعا قبول کړه درېمه دعا می د الله رب العزت نه دا وکړه چې یا الله زما امت په خپل منځ کې د جګړو نه وساتي چې مسلمانان په خپل منځ کې جګړو باندې مخته شي الله رب العزت دا دعا قبول نه کړه دا حدیث بیان ک